حضرت ابوبکر صدیق سره یو ورځ خپل زوی ناست. دا زوی و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل پلاره د غزوه بدر په موقع کې خو زه نه وم مسلمان، زه د کفارو په صف کې ولاړ، ته د مسلمانانو په صف کې وې. څو واره په جنګ کې ته به زما د تورې په مخ کې راغلې، ما به تر تا توره واړوله. سړی پلار دی څنګه یې وژني؟ څو واره زما د تورې په ضد کې راغلې، په مخ کې راغلې، ما به تر تا توره واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل طالبان زما د پلانوالي خیال ساتلی دی، زما دې قسم یې په رب سره که ته د غزوه بدر چې زما د تورې په مقابله کې راغلی وای، ما به ستا سر له تنه جلا کړه. هغه ورته وویل چې تا زما د زویوالي خیال نه ساتې؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل د الله او د الله د رسول په محبت او په دین کې زه د هېچا خیال نه ساتم. نو د زړه د سوی کېدو بله علامه دا ده چې د انسان محبت هم د الله دپاره وي، بغض هم د الله دپاره وي. که چاته شی ورکوي هم د الله دپاره وي، او که له چا څخه شی منع کوي هم د چا دپاره وي. د ده تمام محور مرکز د الله پاک ذات دی. د الله حکم ته ګوري، که الله حکم و چې ویې که یې که د الله حکم و چې مې کوه نه کوي. که د کوم چا د زړه دغه کیفیت و، د دې معنا دا ده چې د دې سړي زړه صحیح دی او زړه نعمت دی، او دغه زړه به د قیامت په ورځ د انسان د نجات سبب ګرځي. ځکه الله پاک فرمایي یوم لا ینفع مال ولا بنون، داسې ورځ راځي چې تاسو ته نه مال نه په رسولی سي، نه نارینه اولاد نه په رسولی سي، لکن الا من آت الله بقلب سلیم، مګر هغه چې کوم سړي صحیح درست زړه و الله پاک ته پیش کړي، د دغه صحیح درست زړه و الله پاک ته په پیښېدو سره به د ده د جنت د دخول سبب ګرځي.